حضرت عائشه مبارکه یو روایت را نقل کوي، دا فرمایي چې یوه خدیجة الکبرا رضی الله عنها و محمد رسول الله ته وویل چې ای د الله رسوله ورقه خو په هغه وخت کې ته ومنلې، ستا نبوت یې ومنئ، ما ته د ورقه حالات بیان کوه چې ورقه به اوس چیرې له دنیا څخه به ایمان تیر کړی وي او که یا. د الله رسول ورته وایي چې ورقه ما په خوب باندې ولیدی، سپینې جامې یې اغوستې وي. او په بل روایت کې راځي د الله رسول ورته فرمایي چې ورقه ما په خوب باندې ولیدی، الله تعالی دته په جنت کې 2 باغونه ورکړي. نو د محمد رسول الله رسالت خو ورقه په هغه وخت کې ومنئ، د یې په رسالت باندې ومنئ، نو الله تعالی د دې دنیا څخه هم له ایمانه سره تیر کړی دی. دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اول واری وحی داسې پر ده باندې را نازلیږي، لیکن د هغې وحی کیفیات ډیر جلا دی. هغه وحی چې پر ده باندې په کومه حالاتو کې راغلی، په دې حالاتو کې دی ډیر بیریدلی، لیکن ورقه چې کله دته دا تسلي ورکړه د محمد رسول الله بیا زړه مطمئن شو. نو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه اول وار دی. د ده پر نبوت باندې خدیجة الکبرا عقلي دلایل ورته پیش کو چې ستاسې کومه تیره زندګي وه، هغه تیره زندګي دې سمه راتېره سوې ده. په تیره زندګي کې تا د بوتانو عبادت نه دی کړی، تا درواغ نه دی ویلی، تا همسایه نه دی زیر کړی. عقلي دلیل خو خدیجة الکبرا ورته وایي، لیکن د محمد رسول الله پر نبوت باندې چې کوم نقلي دلیل ویل سوی ده، نقلي دلیل دا معنا چې په آیات یا په حدیث باندې ثابت وي، هغه ورقه ورته ویل. نو هغه حالات ورته بیان کو، هغه د تورات او د انجیل خبرې یې ورته وکړې، او هغه د ملکې حالات یې ورته بیان کو چې کومه ملکه عیسی علیه السلام ته راتله، او کومه ملکه چې موسی علیه السلام ته راتله، تا ته هم هغه ملکه راغلې ده او تا ته د نبوت زیری درکړی دی. نو د محمد رسول الله پر نبوت باندې عقلي دلیل هم پیش شو، نقلي دلیل هم پیش شو.